عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د امهات المؤمنین نه ده، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور ده او د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده. هغه فرمایي دا زما رأی وه، یو سوچ و چې کوم یو انسان باندې زن کدن سخت وي نو دا د ګناهونو وجه وي، یعنی د ګناهونو د وجې نه انسان باندې زن کدن سخت وي. خو چې کله ما د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زن کدن ولیدو، د الله د رسول علیه الصلاة والسلام زن کدن ډیر زیات سخت و. د نبی علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک باندې به خولې رالی او د الله رسول علیه الصلاة والسلام ډیر په تکلیف کې و. څه تر هفتې پورې نبی علیه السلام سخته بیماري تېره کړې وه. نو چې کله ما د الله د رسول علیه الصلاة والسلام زن کدن ولیدو نو زما دا رأی ختمه شله، ځکه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه نیک انسان متقي بل څوک نه و. نو د هغه دومره سخت زن کدن و، نو زن کدن د زن کدن سختوالی دا د ګناهونو سبب نه وي. دا د الله رب العالمین خوښه ده، په بعض انسان باندې زن کدن آسان راشي او په بعض انسان باندې زن کدن سخت وي. اوس بعضې یورپ والا یا دغه رنګې کافران او نور خلک غیر مسلمه هغوی باندې مرګ اچانک راشي، زن کدن یې ړوي بس را پریوزي ناڅاپه او مرګ پرې راشي. نو د دې مطلب دا نه ده چې دا انسان جنتي دی. نو دا د الله رب العالمین خوښه ده. په بعض انسانانو باندې زن کدن سخت راولي او په بعض انسانانو باندې زن کدن دا نرم وي. نبی علیه الصلاة والسلام وی د زن کدن ډېرې سختۍ دي. الله رب العالمین دی کله هم چې مونږ له مرګ راولي زمونږ زن کدن دی دا په آرام سره راولي، ځکه د هغې سختۍ ډېرې وي او په هغې کې انسان د ډېرو فتنو کې مبتلا کیږي.